کتونکو علب خان شیرپو یم. تاسو ما سره دا خویندې د تورسرې وینې دا د تغبې مردان نه راغلي دي. انتخابي مجبورۍ او نیستۍ چې کوم دی نو دې ځای ته راوستي دي. دا زنانه چې کومه ده خاوند یې د آیس په موزي رنځ کې اخته دی. نو 4 بچي دي. تغبې کې د کوم ځای دا بادري. څه وی په دې موقع باندې بس مونږ خو دغه وایو دا ډېره مهرباني وی که چا راسه لږ امداد وکړو که نه لکه 15,000 روپۍ غواړي اوس هسپتال کې نو مونږ وایو که تاسو راسه لږ څه امداد وکړو نو ډېره به ښه ځکه زما بچي خپل واړه بچي دي نار نه اور ناستي خو د هغه دپاره دغه کوو چې لږ څوک له لږ امداد وکړي. علاج کول غواړي؟ نه ورکړی یم دی داخل دی هسپتال کې اوس پیسې نشته. کور خپل دی؟ نه نه پردی دی کرایي په کور کې یو 2,000 روپۍ کرایي ده. تا ته اوس څه میلو شو؟ مونږ شکر الحمدلله اوړه راغلل غوړي راوړل هر څه ډېر دي خو به دغه خاوند علاج دپاره اوس دغه کوو. اوړه غوړي درته زموږ د طرفه ستاسو د طرفه کتونکو ضرور یې مرسته وکړئ چې د دې خاوند علاج وشي او هغه هسپتال والا ته وایم چې لږه ګزاره ورسره وکړي. خیر دی 100,000 روپۍ میاشته نو لکه 3 میاشتې نو 15,000 روپۍ. ښه ستا څو بچي دي؟ زما 15 بچي دي. 15 څو دي لوریانې دي؟ 15 جینکۍ یو هلک دی. ضرورتمند دی ډېر څه؟ ولې؟ خاوند یې پردی چینچي چلوي بس په مزدورۍ باندې. څه څه درته میلو شو څه؟ اوس راته اوړه غوړي. ښه مورې ته څه وی؟ بس دغه ویم چې نو سیمې دي واړه واړه بس دغه پردی کار مار کوو پرې دغه کوو نو ساتو یې پرې. ګټه وټه څه ده؟ ګټه هېڅ ګټه هم نشته چې ګټه هم به نو څه به م دلته به راتلم په خپله هم بیمار یم. کتونکو دا د تغبې نه چې راغلي دي نو د خپلې مجبورۍ دومره مزل یې کړی دی. موږ ورته یو ټینګي غوړي ورکړل او یو بوجۍ اوړه هم ورته ورکړل. دا ډېر څه حقدار دی چې ډېر څه ورته ورکړو خو دې وخت کې مهمه خبره دا ده چې د دې د خاوند چې کوم دی د دې د علاج دا ډېر زیات ضروري دی. په دغه علاج کې چې کوم دی نو د دې ملاتړ شي چې دا علاج وشي. او دې سره یو ماشوم راغلی دی غوږ یې چې کوم دی نو خوږ دی د هغې باندې خرچه راځي نو خو څوک داسې وي او وایي چې یاره زه د هغه ماشوم علاج کوم داسې ده که نه یو ماشوم موږ سره ولاړ دی وخت کې نو د ویډیو نه لرې دی نو کولی شي چې په دې کې زموږ ملاتړ وکړي. ډېره مننه او دغه زموږ کار دی. نن به د حمزه مورکۍ څومره خوشحالي چې د هغوی یو ټینګې غوړي دي 3 واړو ته 3 میلو شو داسې به هغه ورور څونه خوشحالي چې د اوړه دي نو انشاءالله دا سلسله به جاري ساتو. ډېره مننه خوشحاله